منګوره سوات کې د لیدلو قوت نه محرومه افغانانو ته د روزګار ورکولو په هکله یوه دستوره ترسره شوې. په دغه موقع په 22 کسانو کې د پولو ماشینونه تقسیم شوي. د لیدلو قوت نه محرومه افغانان وایي موږ ته د امداد نه بلکې د روزګار موقع راکړی شي. سوات بنګوره کې یو درنه دستوره کې د سیمې 22 د سترګو معذورانو ته د جوارو نه پولۍ جوړولو ماشینانو ورکولو دستوره ترسره شوه. دستورې په موقع وویل شول چې د سوات د بېلابېلو سیمو په 11 کلونو کې به د سترګو معذوران د جوارو پولۍ جوړوي او په ماشومانو به خرڅوي. د خپل سټوډنټ ذهن سازي مونږ داسې وکړو دا زموږ د تربیت یو حصه ده چې دو پریکټیکلی ویني د نن نه 15 کاله بعد به دو په داسې پوزیشن باندې وایي چې هغه دو د سوسایټۍ خدمت په کولی شي. نو چې د نن نه دو د ذهن جوړ شي چې هره زبه کله چې الله ماله طاقت او توفیق راکړو نو انشاءالله زه به دغه شانتي یو اکټیویټي کوم. د پولو ماشین ضروري نه ډېر د ښېګړې کارونه دي نو د ښېګړې د کارونو دا یو تربیت یوه حصه وه. امداد اغوستونکو د سترګو معذورانو ویل چې ټول پاکستان کې 30,000 نه زیات او بیا په سوات کې په زرګونو د سترګو معذوران دي او هم دغه رنګه مرستو ته ضرورت دی. دې نه پهله 4 کسانو دلته سوات کې د غربت د لاسه خودکشي کړې نابیناو کسانو. نو کسان خو ډېر زیات دي او زما نورم مخیر حضراتو ته دا خواست دی چې دغه شانتې مرستې جاري وساتي لکه څنګه چې کالج والا زموږ سره شانه بشانه اوږه په اوږه په هر ډګر باندې ولاړ دي. ما چې څومره مکاتري دي ترقي یافته ملکونو کې ترقي پذیر ملکونو ډېرو ملکونو کې نو هلته کې ګورنمنټ دا پالیسیانې جوړوي چې د دې خلکو اکوموډیشن ریبلیټیشن او سټیبلایزیشن هغه ګورنمنټ خپله ذمهواري ګڼي. دستوره کې مشرانو ویل که چېرې هم دغه رنګه مخیر حضرات د معذورانو ته د روزګار ورکولو وسیلې برابر کړي دې سره به یو طرف ته معذوران د بېوسۍ او بېروزګارۍ نه بچ شي او په معاشره به بوج نه شي بل خوا به دوی ته باعزته روزګار ترلاسه شي او ورسره به د معذورانو عزت نفس ته هم زیان ونه رسي. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.